یو حدیث کې راځي صحابه کرام تبوسو کو ما هذه الاضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا هر کالی چې زرګونه لکونه مسلمانان قربانیانی کوي نو د دې پس منظر سدي حکمت سدي دا ولی خلق کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمائے سنت ابیکم ابراهیم استاسو د روحانی پلان د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام طریقه ده او مشرکانو کې امدا فطرت الله یخو چې د پلارانو د نیکونو هغه طریقې به ژوندۍ ساتلي او د ایمان تقاضام دادا د اسلام او د دین تقاضام دادا چې د کم مسلمان په پلارانو نیکونو کې داسې خویونه او داسې طریقې چې هغه د شریعت پرنا کې بکاردار چې هغه دی ژوندۍ وساتي صحابه کرام د ثوابونو ټولو کې ډېر زیات حریصو مال د ګټولو حرص ورسره نه و د ثوابونو د ګټلو حرص ورسره اموالو او د دنیا په جمع کولو کې به د یو بل سره مقابله او سیالي نه کوله او په اجرونو او ثوابونو کې به د یو بل سره مقابله او سیالي کول صحابه کرام تاسو کو فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ټیک ده د خپل روحاني پلار طریقه خو بجوین ژوندۍ ساتو خو مونږ ته به کې څه ثواب ملاوي قال لكم فيها بكل شعرة منها حسنه کما شیلې چې تاسو ذبح کړه دغه شیلې پر سرمنه چې څومره ویخت دي د یو ویخت په عوض کې به تاسو ته یو نیکی ملاوي د صحابه کرامو د حرص د ګوره ویخت پیړي او وړي لري نو د چیلې په سرمنه باندې ویخته په شمار کې کمی او د ګړي په سرمنه باندې ویخته په شمار کې زیاتی نو د ثوابونو په حرص کې هغه دا سوال وکړو فصوف یا رسول الله مونږ اکثر ګډان ذبح کوو د صحابه کرامو د 99% صحابه کرامو عمل او د الله د پیغمبر خپل عمل هم داو چې سبا ذبح کول ګډان وې د ګډانو په سرمنه خو ویخته زیاتی د دې بس حکومي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې شا ګډ ذبح کړه قربانی په وکړه نه د هر د وړۍ د هر ویخته په عوض کې به دته یو نیکی ملاوی آزاده مسئله ده په کومه قسمه ساروی باندې قربانی بهتره ده چې د چا غوښه مزیداری په هغې باندې او که چې د چا غوښه ډېرې په هغې باندې مزیداره غوښه د شی د ګډ او د شیري خلک ورته وړه غوښه وایي او په غوا میخه کې غوښه سي زیاته وي نو کوم باندې قرباني اوله ده نو فقهاء لیکي چې کوم ځای کې خلک مالداري هغه ځای کې بیا په ورکوټي ساروي باندې قرباني اولاده بهتره ده او چې کومه علاقه کې خلک غریبانانی بیا د کې بغیر ساروي باندې قرباني بهتره ده چې عام غریبانانو ته غوښه ورسي وکال 12 میاشتې وړې غوښې خوري او غریب د وکال 12 میاشتو کې غټه غوښه هم نه ملاوي نو په دغه ورځ باندې غټ څاروی ذبح کړه چې عام غریبانان هم د غټې غوښې په خوراک کې شریک شي نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره د خپل امت خیال ساتلی